آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قرآن کی غیر غلط. بعض حالاتو په بنیاد نن د اسماء الله الحسنى هغه بحث پرېښودل دی او د قرآن مجید چې کومه یاد دهاني ده د څه بعضې خبرونو په باره کې د هغې ذیل کې د قرآن هغه یاد دهاني یادول دی خلقو ته. مصائب و مشکلات ہر زمانے کے راضی، ہر دور کے راضی، لیکن بعض مسائل و بعض مشکلات دائی چاہا قومی شکل اختیار کی. خلق داغی پا بنیاد یریگی اور بالخصوص دا غسیز نه یریږي چې د هغې فیصله الله د مخکې نه کړې ده چې ته مرګ وایي. د یو مسلمان شان دا وي چې کله هغه څه خبر واوري نو قرآن مجید دا فرمایلی دي چې اول د هغې تحقیق کوئ. د تحقیق نه بغیر یو خبر مخکې رسول دا د یو انسان د دروغجنوالي دپاره کافي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې باب کې ډېرې سخت جملې فرمایلی دي. قرآن خو اعلان دی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یو کچه سړی که تاسو له څه خبر داسې راوړي چې هغه لوی خبري نو د هغې وضاحت طلب کوئ. ګورئ کله چې هغه وکتی شي نو د هغې نه وروستو به څه کولی شي نو هغه د سورة النساء د آیت کې قرآن مجید ښودلی دی آیت 83 کې چې ځان نه به منافقان نه جوړو. کم خلق چې ذمہ دار دی او پوهیږي په خبره باندې خبر به هغې ته پیش کولی شي او که بالفرض هغې د هغې د اشاعت او د اذاعت خبره وکړه نو ټیک ده خور دې کړی شي او که نه هغې پابندي ولګوله چې دا خبر مخکې مه رسوئ نو بیا د خبر مخکې نشي رسولی. اسلام کې د صحافت دغه اصول دی. موږ د ډېر مخکې نه چغې وهو په دې خبره باندې لیکن خلق په دې خبره نه سوچ کوي او نه پې یقین ساتي. اسلام کې د صحافت اصول دا نه دي چې ته څه وینې یا څه اورې نه بل ته وګخ. اسلام د صحافت دا اصول نه دي ښودلي. یو داسې بې هنګم صحافت کم چې زموږ ملک کې روان دی دا مونږه سیوا د تباہی نه بل خوا نه بوځي. دا بنیادی دوه اصلونه دي چې حقیقت څه دی او دویم دا چې آیا دا خبر د خورولو دی او که نه دی. نو که بالفرض خبر د خورولو شي د هغې اطلاع به وکړی شي او بیان به کړی شي هغه او که نه هر سړی خبر مخکې رسوي بلې مخکې رسوي بلې بیا مخکې رسوي او څه پکې داسې دروغ وایي چې که چا دا ونه رسو نو دومره نقصان به وشي او که چا دا ورسو نو دا فایده به وشي.
د دې ټولو څیزونو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې فرمایلی دي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي د دروغجنوالي دپاره دا خبره کافي ده چې دی هره اورېدلې خبره بل ته کوي. په دې زمره کې 99% ننني مسلمانان دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دروغجن دي، کذابین دي. ولې بلا تحقیق خبره مخکې رسول شي، یا ولې بلا اجازت یو خبره مخکې رسول شي. زمونږه اصلاح په دې کې نه ده چې مونږ د هر خبر نه خبر شو. زمونږه اصلاح په دې کې ده چې زمونږ نه دی بعضې خبرونه پټو ساتلی شي. د وحی تعلیمات دغه دي. د دې آیت کریمه لاندې محدثین مفسرین یو خبره ذکر کوي. بالخصوص حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه لږ خفه شوی و. بندګیري ده، ښځه او خاوند دي، امهات المؤمنین ډېرې لویې زنانې دي، لیکن کورنۍ رضامندتیا او نارضامندتیا دا فطري مسله ده، دا بشري مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه خفه شوی و، کور ته نه ته. و دا یې کور ته د نه تلو نه خلقو دا یو استدلال وکړو چې د خپلې ښځې طلاقې کړي دي. دا بې بنیاده خبره وه. اصل صورت حال څه دی او خلکو خواره څه کړل. د افواګانو ځان له اثر وي. ډېر لوی لوی خلک د افوا نه متاثر کېږي. سیدنا عمر هغه وایي چې به کم مجلس ته تلم نو دا خبره به کېده. هغه وایي زه حیران شوم چې زما لور رسول الله صلی الله علیه وسلم کره لیکن ما ته پته نشته. نو دا نور خلک څنګه خبر شو؟ دا هغه تثبیت دی، ثابت قدمي ده. داغه چې که یو کار داسې شی وی نو سیده حفصه کومه چې زما لور ده هغې به مخکې ما ته اطلاع کړی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له طلاق را کړي. لیکن چې کله د کور بني آدم نه دی خبر نو د بار بني آدم څنګه خبر شو؟ مسجد نبوي ته راغی نه هلته هم دا خبرې کېدې چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې طلاقې کړي دي. اخو سخر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، امتیم دی، صحابیم دی، لیکن سخر هم دی، رشته یې دغه ده. خپلې لور کره لاړ او معلومات یې وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم تپوس وکړو، هغه فرمایل ما طلاق نه دی ورکړی. اگر هغه مسجد کې اعلان وکړو چې طلاق ملاق نشته، دا خبرې مه کوئ. او دغه دوران کې او دغه تناظر کې دا آیت لوستل راغی، نزول له دې وشو چې د منافقینو کار څه دی. مخکې د منافقینو ذکر دی دې صورت کې مخکې. نو د هغې مرض د هغې اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. د منافقانو کار داره که څه خبر د یری یا د امن راشي، هر قسم خبر شي بس خورئ ویښ. د دې لاندې لږ خپل کردار سم کړئ، هر خبر مه خوروئ. اب هر خبر د خورولو نه وي، قرآن دواړه ویلي دي اذا جاءهم امر من الامن او الخوف. که د امن څه خبر راشي یا د یری څه خبر راشي اذاعوا به، د دې هغه خواره کړي. هر خبره خورول نه پکار، مصلحت ته کتل پکاري چې کومه خبره د خورولو ده هغې خوره کړی شي، او چې کومه خبره د خورولو نه ده نو هغې خوره نه کړی شي. زمونږ انسانان مسلمانان هر څه برداشت کولی شي، لیکن یوه د راز خبره دی نشي برداشت کولی ځان سره، خېټه کې نشي ځادلی. دا د مؤمنانو خوی نه دی.
مؤمن رحیب الصدری دا هغه سینه ډېره کوله وي هغه د ډېر شی امانتونو د ډېر شی رازونو مدفني بلا ضرورت څه خبره نه کوي کاش چې مونږ قرآن لوستی او پکې دا آیت ویلی خو زمونږ قرآن ویل څه دي بس کینا یو څو خبرې وکړه کیسې وکړه چاته کافر ووایه چاته مشرک ووایه چاته مسلمان ووایه بدغه زمونږ د قرآن درسونه یې قرآن مجید کې چې کمې د حکمت خبرې دي کمې د پوهې خبرې دي هغې باندې زمونږ خلک سوچ نه کوي د سره دې کې څه وجه ده چې کله مونږ د یرې یو خبر خور کړو نو د هغې نتیجه څه هغه نتیجه هغه یې کومه چې نن پاکستان کې د مسلمانانو ده چې جی یو لوی شی راغلی دنیا ته او داسې وایرس ته او دا چل گئی او څوک وي زما بچي به مړه شي عجیب خبره ده یو سړی مسلمان دی او د هغه ایمان دی په موت باندې هر څه شي نه هېرېږي الله چې مرګ راولي آیا هغه څوک رسته کولی شي او چې کله الله مرګ نه راوستی نو آیا څوک مړه کول کولی شي دا په خولې وایي ټول خلک اعتقاد کې ضعف دی په دې وجه لانجه یې جوړه کړې ده اول دا خبر د خورولې ونه پابندي پکار و په دې خبر بار ملکونو کې په سوونو خلک مري په دې باندې لیکن د هغې میډیا دې له ګوتې نه وړي خو موږ مسلمانان یو زمونږ کار دا چې که 2 کسان هم مړی نو موږ به د هغې نه 200 جوړو او که 3 کسه مړی نو هغې نه به 3 زره جوړو د هغې نتیجه څه شوه هغه دا چې زمونږ ضعیف الاعتقاد خلق د هغې نه دین رک شي د هغې عقیده برباده شي او په هغې کې دومره یره راشي چې ډېر پکې د هارټ اټیک نه مړه شي الله چې پابندي لګوله په دې وجه لګوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په یو حدیث کې 2 تنبیحات راکړي هغه زده کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح مسلم حدیث ته لا عدوا ولا طامة ولا حامة ولا سفر عدوا تعدیت بیماری د یو کس نه بل کس ته خوري دا صحیح ده لیکن سوال دا چې د بیماری کې د خورېدو د اثر چا یې بیماری کې دا طاقت شته دی چې په خپله بل ته خوره شي نو د مسلمان جواب دا دی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا عدوا وی کنه امراض متعدی نه په دې معنا چې په خپله نشي خورېدی یو مرض کې به الله د خورېدلو قوت اچوي نه الله یې به خوري یو داسې بیماری به چې خلک به ته متعدی وي لیکن چې الله یې نه خوري نه بیا نه خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایل نو صحابي تپوس وکړه چې یا رسول الله زمونږ په دې سارو کې او په دې اوښانو کې جرب شروع شي خارخ د یو نه بل ته لګي د بل نه بل ته لګي د بل نه بل ته لګي چې ته نه خورېږي نو دا ولې نه خورېږي دا زمونږ تجربه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي فمن اجرب الاول دیړومبني ته دا خارخ چا لګولو د اسلام نقطه نگاه دا ده چې دیړومبني ته دا بیماری لګېده دا رقم دی نه ولګېده دا چې الله نه لګولې نو دا په خپله پیدا شو خپله عقیده زدګي دا مسلمان ضعیف الاعتقاد دی داسې خلق تیر شوی دی چې هغې دا خلقو لاس وینځلي دي چې بیماران دي او د خلقو خیال نه و چې دا بیماري خورېږي هغه به ورته ویل لاس ووینځه بسم الله ووایه یو ځای ډوډۍ خورو هغه به ډېرې چغې والې هغه ویل زه دا ثابتول غواړم چې بیماري په خپله نه خورېږي
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان دغه دی لا عدوا بیماری کې په خپله بل ته د خورېدلو طاقت نشته که الله وغواړي نه به بل ته خوره شي او که الله نه غواړي نه بل ته نه خورېږي دی چې وفرمایل سفر د هغې چې کومې بدې خبرې خلک بیانوي دا هم نشته هم نشته دی د مشرکینو خیال لاو چې انسان کله مړ شي او بالخصوص چې قتل کړی شي نو د هغه روح د یو الو په شکل کې راځي او خپل بدل غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله همې مامې نشته دی نه روح واپس راځي نه د سفر هغه بدایش دی کم چې خلک بیانوي او نه بیماری په خپله خورېږي همدا حدیث آخر کې ویل فر من المجزوم کما تفر من الاسد یو سړي باندې خارخ لګېدلی دی برګې دی پې جزام دی پې د هغه نه داسې تخته لکه څنګه چې د زمري نه تیښته گی ګوره حدیث اول کې یو څه وي اخر کې بل څه وي کم خلک چې حدیث باندې نه پوهېږي یا انکار کوي نو هغې وي دا حدیث نه دی مخکې یو څه ویلي وروسته یې بل څه ویلي حدیث باندې ته پوهېږي وی نه بل لا چې د یو سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو سره دشمني هغه بیچاره په هېڅ نه پوهېږي یو سړی چې خپل ذهن کې دشمني کېږدي حدیث سره سوال نه پیدا کېږي چې په حدیث پوه شي د حدیث کې د دوو قسمه خلقو دپاره خبره ده یو هغه مسلمانان چې راسخ الاعتقاد دي عقیده کې پختګي ده هغه ته ویلي لا عدوه خورېږي نه په خپله خو کوم چې ضعیف الاعتقاد دی هغه ته وایي فر من المجزوم کوم چې مجزوم دی هغه نه تېښته کوه دی ضعیف الاعتقاد مسلمان ته ویلي مؤمنان ټول د یوې مرتبې نه وي چا چې قرآن او حدیث ویلي د هغه عقیده ډېره مضبوطه وي تاسو تاریخونه ګورئ نو که په نور څه پوهېږي او که نه پوهېږي که لوستی که نه وي لوستی نو کم سے کم دا کیسې به هم لوستي چې سیدنا علي کې یو غشی نښه ده شپږ کسانو بار احکا به نه راوت ملګرو سلام کړی چې دی مونځ ته ودرېږي نو بیا به یې راښکو نو مونځ کې هغه شی و اتو کسان روح کو خو پای باندې سیدنا علي په درد پوه نه شو دا تاریخي کیسه ده مونږ که یو انسان په ستن باندې وي د مونځ په دوران کې یا ستن انخطي او هغه راخي زموږ به څه حالي لیکن د بعضې خلقو توجه الله او د هغې مونځ کې انحماق دومره دی چې هغه د بار په څه څیز نه پوهېږي دا کیسه یې دروغجنه نه ده بعضې د الله بندگان وي داسې مؤمنان د یوې رتبې نه وي صحابه کرام هم ټول د یوې مرتبې نه وي خپل قرآن فرمایلی دی لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل مرتبه د هر چا جدا جدا وي صحابه کرام ټول دي لیکن د مراتب و فرق پکې وي د مرتبه فرق په څه بنیادي د عقیدې په پختګۍ دارنګې د عمل په پختګۍ په نسب نه چې فلانې نسب کې دار لحاظه دا لوی سړی دی درجه اسلام کې الله ورکوي د عقیدې او د عمل په کلکوالي باندې نو داسې ډېر خلک چې د هغې اعتقاد ډېر مضبوطي یو کیسه ده د هغې اسناد خو صحیح نه دی خو بهر کې یو تاریخي کیسه ده هغه دا چې کله خالد بن ولید یو غیر مسلم امیر سره ملاقات شو نو غیر مسلم امیر ځان سره زهر راوړو د دې لپاره چې که فیصله زموږ حق کې ونه شوه نو دا به خورم او په ځای دی چې زه د مسلمانانو د لاسه مړ شم نو ښه دا ده چې زه ځان په خپله مړ کړم سیدنا خالد بن ولید هغه خپل یو دلیل دی دې خبرې خالد بن ولید مخکنی باډۍ کې په سوونه نښې وې د زخمونو
کنه مړ شوی کم ځای دی مړ شوی په خپل کټ کې هغه به ویل کاش چې ما له مرګ په میدان جنګ کې راغلی وی بیا به ویل څه شو هغه خلک چې هغوی د مرګ نه یېرېږي زما وجود کې داسې اندام نشته دی چې په هغې د زخم څه علامت نه وي لیکن زه نن دلته کې د ګیدړانو غوندې مرم دا خپله د دې دلیل دی چې مرګ هغې راځي چې الله یې وغواړي په کرونا مرونا نه راځي دومره ضعیف الاعتقاد شي خلک دومره ویرېدل او د مرګ نه دومره ویرېدل چې ته به وایې بس دا چېرته کې یو داسې قوت دی چې په خپل سمي راځي او په خپل سمي انسان وړي خالد بن ولید هغه نه تپوس وکړه دا څه دي هغه دا زهر دی او قاتل دی او داسې دی هغه ویل راکړې څه چل گئی هغه یې ټول خوله کې واچول ده ورته کتل چې دی به اوس مړ شي اوس به مړ شي اوس به مړ شي مړ نه شو هغې باندې لیکي خلک چې مسلمان شو کیسه دروغجنه ده صحیح نه ده خو بار کیف یو تاریخي خبره ده جملې دي عام خلک وایي ده لیکن د دې اسنادي حیثیت صحیح نه دی صحابه کرام خودکشۍ کوشش نه کوي اسلام دا تعلیم نه دی چې مونږ دی دا اسبابو نه ځان نه بچ کوو د مهلک نه د مهلک اسبابو نه ځان بچ کوو خو د خبرې مقصد دا چې خلک یو کیسه کوي مو په مطلب یې نه پوهېږي مطلب یې دغه دی چې کېږي هغه څه چې الله غواړي د دې څیز نه یېرېږئ ما اوس ما ته یو ملګري یو اطلاع راکړه چې دا وایرس اصل کې چین په خپله جوړ کړی او اوس نه یې جوړ کړی دی ډېر مخکې جوړ کړی او دې بنیادي نوم یې وښولی چې دغه نه و بلکې فلانی نوم یې دی دا خلک دا څیزونه خوري په مسلمانانو کې د دې دپاره چې دا بېچارهګان کمزوري شي څومره خلک په ایډز باندې مري څومره خلک داسې دی چې زمونږ کورونو کې هغه د شوګر د لاسه مړه شي د هارټ اټیک نه مړه شي بې شمېره خلک وباګانو کې مړه شي روزانه ایکسیډنټونه کېږي فلاینګ کوچونو کې د فلاینګ کوچ کې چا سفر پرېښود دا کم څیز کې خلک ورننه وده افسوس په دې باندې دی چې دا د مسلمان د مسلمانۍ حیثیت غورځوي تکلیف راغی ته خبر شوې اول دا خبر خورول نه و پکار پکار دا و چې داسې خلق وی چې هغوی په دې روک ټوک لګولی د دې حفاظتي تدابیر یې ښودلی او دی نه وی ښودلی بل زمونږ خلک همیش ناقص معلومات کوي د ایران نه 150 کسان راغلي دي نو بس مشهوره شوه چې دی کې دغه وایرس دی ورپسې بیا هم وګوره 10 منټه پس هغوی بیا اعلان کړي چې دا ټول وکتی شو په دې کې صرف 2 کسانو کې دغه وایرس ومونتی شو نور پاک دی نو بیا سوال هغه اعلان شو چې هغه 2 کسان بالکل ټیک ټاک دی کور ته رخصت کړی شو او زمونږ خلک خامخا مسلمانان یېروي مسلمانان یېرول قرآن ویلی دی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء دا شیطانان دی خپل دوستان یېروي مسلمانان مه یېروه دی له ښه زړه ورکړه ښه حوصله ورله ورکړه او په دې پوهه کړه چې ستا عقیده دا ده چې نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي که مرګ راځي ټولو خلکو له د الله به رضایي او کله به سړی هر اندام به زخمی لیکن الله به غواړي د هغه ژوند هغه یې څوک نشي مړ کولی موږ دپاره اسلام چې کوم حفاظتي تدابیر ښودلي دي هغه کافي دي که خو کاش چې موږ هغې طرف ته راغلی وی د زړونو علاج کیږي یشفې قرآن شفا ورکوي دا هغې څه چې هغه صدورو کې سینه کې چې انسان ته کم شک دی کم شبه ده کم تکلیف دی کم بد عقیدگی ده د هغې شفا قرآن کې ده قرآن ته راشئ قرآن مجید باندې یقین وساتئ د دې ترجمه وکئ او هغه جمله ووایئ کم چې تبلیغیان وایي
چې په الله د کېدو یقین خدا سے مو وایه توتی پشان په دې پوهه کا چې کېږي هغه څه کم چې الله غواړي که مخلوق بابا انګریز فلانې 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 هر څه کول غواړي تر کومه چې د الله رضا نه یې نه کېږي وضاحت یې وکړه هسې غونډه او زیړ مه کوه ډېر خلک یې هغې دا وایي خلقو ته چې په الله د کېدو یقین چې زوی بیمار شي نو بابا لی بوتلی بابا ورسره څه کوي علاج ورله کوي نه دوا ورله کولی شي دعا نه دوايي ورله کولی شي نه دمولی شي نه دا څه ته لګیا چې په الله د کېدو یقین او دروغ خلکو ته مریض خلک ژوندي کس له بوځي د دې لپاره چې یا به ورته دعا کوي یا به دموي یا به ورله دوايي ورکوي علاج به ورکوي خو په دې عقیده باندې چې که الله وغواړي نو دا دعا دا دوا او دا دم دا به کار وکړي او که الله نه غوښتی دا هم کار نشي کولی مړي سره خو اسباب نشته دی خو داسې دوکه شوي دي بیچارهګان په الله د کېدو یقین او په مخلوق د نه کېدو یقین صاف ووایه چې غیر الله اختیارمند د نفع او د نقصان نه دي مړي دعاګانې چاله نه کوي دا دروغ مه وایه مړی غریب د ژوندي د دعا محتاج دی هر څوک چې مړ شي نو موږ په هغه دعا کوو جنازه پې کوو اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا دا دعا ده که یا الله زمونږ لوی زمونږ واړه زمونږ ژوندي زمونږ مړي زمونږ زنانه زمونږ نارینه زمونږ مشران زمونږ کشران وبخښ مړي چې دعا کولی شوې نو موږ هغه له څه دعا کوو جنازه کې هم دعا وکړو په قبر هم دعا وکړو نو درې ورځې پس هغه ته وایو مال وغواړه ته له څنګه وغواړې عجیبه کار دی مړی بیچاره دا کار نه شي کولی هغه چې وفات شو لامبلی نه شو نو ژوندو د هغه نه جامې لرې کړې ویې لامبه قبر ته نه شي تللی نو مړي په اوږه باندې واخلي نو به یې هلته سملاستی نه شي نو ژوندي هغه سنبال کړي خاورې پې واچوي دعا ورته هم وکړي نو درې ورځې پس هغه ته را مدد شوی دی چې امداد کولی شي او امساک کولی شي نو آیا داسې خپې شته دی لهم ارجل یمشون بها چې په هغې راشي ام لهم آذان یسمعون بها داسې غوږونه یې شته دی چې په هغې اورېدلو کې ام لهم ایدی یبتشون بها آیا داسې لاس شته دی چې په هغې نیولو کې دا هر څه شته لیکن دا بېکاره شوي اوس غونډ زیړ توحید خلکو ته مه بیانوئ صاف ستھرا حدیث بیان کړئ او صاف ستھرا توحید بیان کړئ دې ته دوغلي پالیسي وي دا مه کوئ تو بهر کیف مرګ الله غې راځي چې الله غواړي چې الله نه غوښتی نو بیا مرګ نه راځي د دې وایرس مایرس نه مه یېرېږئ د الله په ذات کامل یقین ساتئ او حفاظتي تدبیر وکړئ تدبیر اول قرآن ویل دی ته دې درسونو ته کښېنئ دا الله مړو ته نه را لېږلی دی ژوندو دپاره را لېږلی دی دې له وخت وباسئ ګیله ورشي سړي له فضایل د قرآن بیانوي ٹھیک ده قرآن فضیلت والا کتاب دی خو تاسو په خپله قرآن درس کې کښېنئ نو جواب بدایي چې نه قرآن درس کې نه کښېنئ نو فضیلت یې څه له بیانوي دا منافقت دی د قرآن درس کې کېنه د قرآن د درس انتظام وکړه داسې عالم راواله خپل مسجد ته چې هغه تا ته قرآن مجید وښیي ځکه قرآن نه بغیر اصلاح نه کېږي تو دویم څیز اعمالو ته توجه ورکړئ بالخصوص منځونه په منځونو کې هم بالخصوص د سهار منځ چې هغه هېڅ څوک نه کوي زما یقین نه چې دا کم کسان دلته ناست دي دې کې چېرته کې 100 کسان هم د سهار د جمعې لمونځ کړي دا ټول په خپل ټایم لمونځ کوي جنور راوخېږي لمونځ کوي او چې خلک جومات نه لاړ شي نو لمونځ کوي دا به څه لمونځ وي لمونځ د خپل طبیعت مه کوئ هغه لمونځ وکئ کوم چې الله او د هغه رسول ویلی
الله قرآن کې فرمایلی دی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. منځ په خپل ټایم کې دننه فرض دی او ټایم یې ښودلی دی الله او رسول. د هغې نه بار منځ کېږي که نه کېږي؟ نه کېږي. دا د خلکو هسې یو ګمان دی چې زه اوده پاتې شویم. ته یو ورځ اوده پاتې شوې که ټول عمر دی؟ عجیبه دوکه یې جوړه کړې ده. سړی چېرته عمر کې یو ځل اوده پاتې شي نو زه ټیک ده. هر سهار دی اودی او هر سهار دی مونځ نه کوي، دی ملعون دی، لعنتي دی. ته دې مصیبت نه روځې، سهار مونځ جماعت سره کوئ. چې کله مسلمان 15 وخته مونځ کوي سوال نه پیدا کېږي چې دکې وایرس ورداخل شي. هغه داخلېږي د پوزې په ذریعه. دا کم نه چې خلک یې رهي نو هغه داخلېږي د پوزې په ذریعه. مسلمان خو 15 وخته پوزه وینځي، چې مونځ نه کوي نو بیا دا ځان خپله مصیبت ته سپارلی دی. دا څیزونه کم چې فتنې راځي، مصائب راځي، مشکلات راځي، زمونږ دین د الله په فضل د الله دین دی. دا د چا سړي دین نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی شوی دین نه دی. دا د الله رب العزت احکام دي. یو سړی چې په دې یقین ساتي او په دې عمل کوي نو سوال نه پیدا کېږي چې الله هغه رسوا کړي. مؤمنان الله نه رسوا کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مسنون دعاګانې دي هغه هم کول پکار دي. مثلا یو سړی مونږ ولیده چې هغه مشکل کې گرفتار دی، دغه مصیبت ته راکم چې نن مشهور دی یا بل څه کې دی، نو تو وایه الحمدلله الذي. حمد دلته په دې معنی نه دی چې شکر دی. الحمدلله الذي اردو کې نشي ویلی، عربی کې نو پښتو کې وایه حمد هغه الله لره دی عافانی مما ابتلاک به، چې هغه زه بچ ساتلی یم د هغې تکلیف نه کم کې چې ته مبتلا کړی. او دارنګې الله فضلني علی کثیر من الخلق تفضیلا، هغه الله مال غورواله ورا کړی دی په ډېر مخلوق. دا دعا کول دی، دې کې ځان الله ته سپارل دی، دې توکل وایي. کم رب چې پتا مصیبت راوسته دی، زما د هغې رب نه امید دی چې ما به دې مشکل نه ساتي، او زما د هغه نه سوال دی چې ما دې مشکل نه وساتي. رب خو چې څوک پېژني مشکل راشي نو زموږ هر سړی خپل جیب ته ګوري چې جیب کې 1 لاکھ روپۍ شته که نشته. مشکل راشي نو د هر سړي په مخلوق باندې نظر یي، په خالق د چا نظر نه. اصل چیز دغه دی، اصل کمزوري دغه ده. د مسلمان اعتماد الله په ذات، اسباب هغه پیدا کوي. مخکنی انبیاء کرام صلحا نیکان مسلمانان د هغې اعتماد پسې شو. هسې کیسه یې مه کوئ، عملي مؤمنان شئ. ایمان او اسلام دا د عمل څیزونه دي، دا تیوریټیکل څیزونه نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړه مریض سره کېناست نو ورته ویل اذهب بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا الله ته دا تکلیف لري کې ځکه چې ته زمونږ رب یې. رب ته مخلوق هر قسم آواز کوي، هر قسم امداد د هغه نه غواړي. واشفی انت شافی، یا الله ته شفا راولې، ته شفا ورکوونکی. لا شفاء الا شفاءک، شفا خو ستا په اختیار کې ده. داسې شفا غواړو چې سره اسقام نه وي، څه بیماری ورسره نه وي. لبار کې هر قسم وایرس که راغلی دی، حوصله خپله مه بربادوئ. د الله په ذات مکمل یقین ساتئ. وایرس د انسان هېڅ نشي خرابولی. الله یې خرابوي چې کله زما رب غواړي. چې کله د انسان عقیده دایي نو د باندې بیا هغه حال نه راځي. د ډېرو خلکو خوب خراب شوی، د ډېرو خلکو خپې رپېږي چې دا به څه کېږي، څه به کېږي. سړی مري نو د مرګ نه سوا څه شی شته دی؟
انسان پیدا شوی د مرګ د پاره دی او د آخري انجام مرګ دی. دې ته ځان تیارول پکار دي. خو زموږ حال خو هغه دی کیسه ده. هارون الرشید تپوس کړو سفیان نه چې زه د مرګ نه ډېر یېرېږم. هغه ورته یېرېږي ونه د خیر کار دی نه دی کړی. تا د خدای علم دی چې ما قبر کې کیدي نو راږدي به راوند. نو بیا ورته یې ته هغه زه نه یېرېږم. ما څه د رب نافرمایي نه ده کړې، ما څه ګناه نه دی کړی. نو بیا ورته ویل زما او ستا جدا جدا مثال دی. ستا مثال د هغې ماشوم دی چا د کور نه تېښته کړې ده، د پلار او د مور نه تپوس نه بغیر تللی دی، دی کور ته واپس نه راځي. تا خو رب ته شا کړې ده او ظلمونه کوي. بیا ویل زما مثال د هغې بچي دی چې هغه د پلار د کور نه د هغه په تپوس تلي، چې راځي نه پلار استقبال لځي. دغه فرق دی یو نیک او د یو بد سړي. وایرسو نه خلک نه یېرېږي، د خپل عمل نه ویېرېږي. زما د عمل نتیجه سره آیا جنت دی که جهنم دی، او دا فکر مونږ سره نشته دی. او دا کفري څیزونه په مخ کې کېږي چې دا چل کېږي دا چل کېږي، هیڅ نه کېږي. هغه څه کېږي چې کوم الله غواړي. نو بارکیف د منافقینو دا خوی پرېږدی، دا څیزونه هر څه شی چې راځي دا مخکې مه شیر کوئ، مه د هلاکتونو ذکر کوئ، بلکې هغه پیجز ګورئ ما چې پای کې دا قسمه واهیات خبرې ګناه دی. خبره بغیر تحقیق مخکې رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د یو سړي د دروغ جنوالي دپاره کافي ده. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.